را به شو پېښور بورډ ته او پېښور بورډ والي سره چې کوم امتحان روان دی نو مختلف وختونو کې به موږ خبرې اترې کړې دي. ډېر خلک وایي چېرې والدین وایي چېرې خره چې د سرکاري ماشوم او د پرایوټ ماشوم چې کوم دی نو هغه یو ځای امتحان ورکوي. خو دا یاد ساتئ دوی ډېر هم خواري وکړي خو دغه پوزیشن ممکنه پرایوټ سکول وړي ځکه چې پرایوټ سکول والا د کم ماحول دی او یو کس په یو بچي باندې 10,000 روپۍ فیس ورکوي 15,000 روپۍ فیس ورکوي نو هغه دې له ورکوي چې هغه ته ښه ماحول ورکړي شي هغه ته ښه پوهه ورکړي شي. په سرکاري سکولونو کې هغه وسایل نشته د بجلۍ کمې دي. دې وخت کې چې امتحان راغی نو دا د 6 ورځو پلان و په 6 ورځو کې دا پلان جوړ شو او ذرایم دا وایي چې هغوی ته دا پته لګېدلې وه چې دې کې هم ډېره زیاته پیسه ده او راشه چاله مې خال ورکړه او چاله مې خال ورنه کړه او چاله ورکړم او چاله ورنه کړم او هغه ما سره څه ډیل کوي. خو چېرې ټول خالونه په پرایوټ کې وي نو ډېره ښه وه خو ټول پرایوټ خالونه په سرکاري کې وي نو بیا هم ډېره ښه وه. نن د تنظیم اساتذه او د ګورنمنټ آل ټیچر کوارډینیشن چې کوم صدرانو دغه شانتې د آل ټیچر د دوی نن یو غونډه وه او هغوی وی چېرې موږ سره دا خبره کړې وه چې د سرکاري ښه دا ووایئ ښه چې موږ ته دا خبره کړې وه چې د سرکاري سکول ماشوم به په پرایوټ سکول کې کینی د پرایوټ سکول نو موږ ډېر زیات خوشحاله وو چې په پرایوټ سکولونو کې خو ټول ضرورتونه او سهولتونه شته دي نو هغه ماشومان ته به ډېر دغه وي خو چې کار وشو نو موږ ته پته ولګي چې دا خو داسې نه وه د پرایوټ دی چې کوم دی نو سرکاري ته راوستل ښه دا د سرکاري سکول د یو اخم تنظیم او اخم صدر چې کوم دی د صدر نه خو نور اخم اوږده نه که نه هغه دا و چې موږ سره دا خبره کړې وه. بل ګرانو کتونکو پرون په شیرپور سکول کې یو استاد چې کوم دی نو ایسي ګیر کړی دی 419 420 پرچې پې کړې ده او دی ویلي چې د سره جعلي ډیګري وه جعلي ډیوټي وه او دا جعلي استاد او د دې استاد چې کوم دی نو د استادۍ سره څه تعلق نو خبر چې کوم دی په سوشل میډیا باندې خلکو خور کو بغیر تحقیقه نه چرته د چا موقف راغی او بس په دې باندې خبرې اترې چې کوم دی وکړي او د جرم نه مخکې هغه مجرم ثابت کړ. دا استاد جون راتلونکي وخت هغه په ده ولګو بغیر تحقیقه بغیر انکویري او په دې باندې دغه استادانو تنظیمونه هم خاموشه او ورسره چې کوم دی نو هغه استاد هملته کې لاړه. اوس دغه استاد باندې چې دا پرچه شوې ده دا د ایسي په وینا باندې د دغې خال سوپرډنټ کړې ده. اوس د خال سوپرډنټ چې کوم دی دا وره هغه چې په پرچه کې لیکي نو خپل عہده ځان سره لیکي پی ایس ټي یعنی دی د پرایمري سکول استاد دی او دی په دغه خال کې سوپرډنټ کمې لګېدلی سوپرډنټ لپاره خو دغه پوسټ لري نو هغه ځان سره دغه لیکي نو یو بلنډر خو دغه ځای کې رووته چې هغه په هغې پایار کې کومه عہده د ځان سره لیکي پی ایس ټي دې وخت کې د خال سوپرډنټ دی. ښه 3 پرچې وشولې نو په 3 پرچو کې تا بورډ سره رابطه ونه کړله 3 پرچو کې دا جعلي د ثابت نه کړ نو نن په دې باندې دغه سرکاري سکولونو اجلاس وشو. دغه کس نن چې کوم دی نو عدالت ته چې پیښ شو نو عدالت کې مخالف ډلې دا ثابته نه کړه چې دی استاد نه دی. جج ورته چې دی ماته تاسو ثابت کړئ آیا دی استاد دی چې دی استاد دی نو تاسو خو دی جعلي قرار کړی چې دی استاد نه دی استاد دی او ډیوټي ده نو نوره مقام ورکړی کېدی شوه تنخوا هم دې کټ کولی شوه د دې سرکاري کس نه چې غورې 100 روپۍ هم کټ کوې که نه دې دونه اړه خوري نو تا به د دې له 2000 ورکې یا 1500 ورکې یا 3000 ورکې څو ورځې ډیوټي کړې وه دغه پیسې به دې کټ کړې وې نور دغه به دې کړو نو 419 420 بیا په سوشل میډیا ښه بیا ګرانو کتونکو دلته کې خو تخریبکاري وشي نو هغې مخ په تربوزک کې پټ کړي وي. دلته کې هغه ایسپرو شو چې کومه ایسپرو شو کومه دنده ده هغه زمونږ د بچو پنده د ګرفتاري کې مخونه ولا پټ کی دغه شانتې خلکه ناسوره خلکه سودخواره دا په مړه د سره داسې انجام کول دي که نه چې دله خو دا مخ هم تورول پکار دي او تصویرونه ولا ایستل پکار دي په یو چوکونو کې ولا لګول دي
نو هغوی د ته مخونه پټ کړي یو معلم له چې کوم دی نو ته مخ کولو کې او هغه چې کوم دی نو ته په سوشل میډیا باندې ورکې نو دا باندې استادان را پارېدلي او په دې باندې بیا پین چې کوم دی د هغې صدر نفیس الله دغه شانتې حمدالله جان صاحب فواد خان خالد خان شیرپو سجاد علي تورنګزی او نور یو شمېر تنظیمي دغه چې کوم دی هغه نن ډي سي سره ملو شو او ډي سي ته یې وویل چې یاره استاد له عزت ورکړئ ډي سي ولې یقین دهاني ورکړه چې بیا ورته دوی چې اے سی ډي سره څه کار دی چې هغه تلاشي اخلي د اے سی ډي سره کار نشته دی نو هغه ورته دا یقین ورکړه چې نه بیا به تلاشي چې کوم دی نو اے سی نه اخلي نو په دغې ورته یقین دهاني ورکړله بیا چې دوی استادانو میټینګ وشو نو سبا به دوی بیا میټینګ کوي آینده لایحه عمل به جوړوي ځکه چې هغوی دا وایي چې بیروکریټ لګیا دي زموږ نه دا تعلیمي شعبه ماخلي او د خپلو مفاداتو لپاره را نه اخلي او د بیروکریټو چې کم کار دی هغوی د خپل کار کوي استاد ته د خپل کار پرېږدي د استاد کار باندې هغه نه پیږي او بیا د 16 او 15 چې کم دی هغه د 18 او 19 استاد ته چل نه ښیي او په هغه د سترګې نه روباسي نو په دې باندې نن د هغوی ډېره زیاته بحث مباحثه شوله چې دا د یو سازش لاندې زموږ د بیروکریټو راتلونکي جنګ راځي او دغه بیروکریټ لګیا دي ټولې شعبې خو دوی ځان سره قبضه کوي او د تعلیم دا شعبه چې کومه ده دا خو ځان سره د خپلو مفاداتو لپاره دا کوي خو دې ته به موږ پرېږدو او ټول تنظیمونه په یو ځای چې کوم دی نو د دې لپاره به سبا یو میټینګ کوي او هغه میټینګ نه پس به چې کوم دی نو لایحه عمل جوړوي بیا پین والا چې کوم دی هغوی خو دا خبره وکړه چې موږ په دې ډېر زیات خوشحاله یو چې دا پرایوټ خالونه ختم کړل نور پرایوټ خالونه هم دې ختم کړي چې څومره سرکاري ته ځي نو موږ پې خوشحالېږو موږ بېغمه یو زموږ ته په دې اعتراض نشته دی خو موږ دا وایو چې استاذ ته دی دا پرېږدي دا د استاذ کار دی دا د بیروکریټو کار نه دی بل دا خبره یې وکړله چې شپږ ورځو کې د بغیر پلانه ته راځې نو دا شپږ ورځې تا د دورانیه زیاتولی نه شوه کنټرولر له یا د چیرمین له دا شپږ ورځې خو به دې پرېښې و که نه بیا مونږ وی ګرانو کتونکو پډرا باندې ساد د نیوز کې یو خبر دغه شو یو استاد یو ساد صاحب او 36 سال مې نوکري وکړه او 35 سال کې پډرا کې زما نومرو نه وته ما یو ډیوټي هم نه ده کړې 35 سال نوکرۍ کې نو پډرا کې دا کم نومونه روزي نو په دې باندې موږ ته ډېر زیات معلومات رالل هغوی د خپلو استادانو نه هم ډېرې زیاتې ګیلې وکړلې او بیا اخره کې دا چې یاره دغه سوپرډنټ په خپل استاد باندې پرچه کوي نو د سره د خپلو مفاداتو غم او د سره د خپلې پیشې غم نو پیشې سره دا ده چې موږ دغه استاد له نن را پاسېدلي نو دا خو د استاد تذلیل دی بېعزتي ده او دې راځي او دې وایي چې یاره دا چل دی واغه چل دی نور باقاعده د هغه استاد د بورډ سره هم خبرې شته یونس صاحب دستخط هم د هغه په ډیوټۍ باندې شته خو کمپیوټر لا نو پاس کړي د کمپیوټر دغه تیز او بل په عدالت کې هم دا ونه ښودل چې یاره دا جعلي ثابت شو خو په هغه باندې د جعلي یو غټ لیبل چې کوم دی نو هغه ولګېده هغه جعلي استاد هسې بېسه هغه چې کوم دی نو ظاهر شو ښه نن خالون ته سیګان تللي دي د هغوی په ډرایورانو باندې هغوی هم تلاشي اخیستې نو په دې باندې پرایوټ سکول اسوسیشن والا ډېر سخت مخالفت کړی دی تاسو ته دا هم پته وي چې نن سرکاري سکول ته چې کوم دی نو بیا هم پرایوټ سکولونو والا ته ښه د انتظامیه ناسته ده بله ورځ دلته میونسپل یو سکول دی او دا میونسپل هم دا د ټیمې سره وي دا هم پرایوټ سکول دی ښه نو هغې ته یو سکول والا 15 کورسۍ او پکې چې کوم دی اخیستي دی او ګاډ یې هم کړی دی دا د دې حکومت کار دی سکولونه خالي پراته تعلیم یې خو تباه او برباد کړ تجربې یې پرې وکړلې نن هغه وزیر تعلیم شته چې د پسوړه ننوتلي خبرې هم نه کوي او نه وزیر اعلی بیان راغی چې یاره دا ما ښه کار کړی او که نه او کمیشنر وایي چې ما ګن ختم کړ نو آیا دې نه مخکې دا کم پروفیسران چې په دې کې وو چیرمین او کنټرولر دا ګند وو د هغې سره ریټایرمنټ وخت پوره شو لاړ اگزام وشو نو نن هماغه پرایوټ سکولونو ته دوی ناست دي شرمېږي نه او هغوی ته وایي
چې یاره دلته کې کرسۍ کمې دي لږ د سکول نه خو کرسۍ روړه که نه دلته پکې نشته دلته خو پکې روړه که نه کابل اردار ګلخطاب کورونه چې کوم دی هلته کې یو سکول والا ماشومان په ځمکه چې ناست دي نو دا ټولې هغه خبرې دي چې دا مخې ته راځي